بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، کاشف عارف یم د پیښور په مامنځو کلي کې موجود یم. تېره ورځ به تاسو کتلي چې کومه پیښه مخې ته راغلې وه د میچني ګیټ چې کوم ایس ایچ او رفیق خان د هغوی لخوا دغه چې کوم مقتول نور نبي شاه هغوی سره کوم د دوی لخوا چې کوم ظلم شوی ورسره د هغوی کور ته موږ راغلي وو. دلته چې کوم هغه احتجاج دی کړی و د صوبایي اسمبلۍ مخې ته خیبر روډ بند کړی شو، بیا دوی سره مذاکرات وکړی شو. نو دلته موږ د هغوی کور ته راغلي وو، حجرې ته راغلي وو. دلته د دعا سلسله جاري ده، نن دویمه ورځ ده. خو اوس څه صورتحال دی دلته موږ سره د هغوی رشته دار ناست دی، د سره به خبرې کوو چې اوس څه صورتحال دی او مذاکرات په څه دغه کې وشو او د ده نور تفصیل به راکوي. ټول ناول خپل نوم ووایو، بیا ستاسو تعلق ورسره څه و؟ زما سید نوید شاه نوم دی، دا مې د ماما زامن دي او دوی سره ډېر غټ ظلم وشو. د شپې 3 بجې چې کوم دی کور نه اوچت که خواران، نه توره ګناه نه سپینه ګناه. اخر ورته ویل څه شي کې مې وړئ؟ وایي تاسو 302 کړی دی. نو هغه ورته وایي چې یاره مونږ کړی نو بیا مونږ ته کور کې پاتې کېږو. وایي زه هم در سره خو ګورې حق الله دې حق وکړي مونږ نه دی کړی، او چې هغه غیب کړی وو اغوا کړي وو بلکل، نو 5مه ورځ باندې راته مړ راوړل. لکه اوس خدا م ویلی کېږي که نه، په دې کې خدا کیس دی، د پولیس کیس دی، د عدالت کیس دی. دې کې خو بیا دغه خبره مو شو چې کوم پیلنی کوم قتل شي او د هغوی کور والا ورپسې راغله، تاسو وایي چې هغوی ورته وایي چې یاره دا زموږ مجرمان نه دي. نو بیا پولیس ولې نه منله؟ نو هغه داسې نه منل چې هغه ته ما هغوی هم راوسته. هغه ویله چې یاره دې سات ما پې 100 منلي په والو باندې، او چې په والو مې پې منلي بس صرف رکشه پاتې ده. ما ته مې یاره خیر بس که رکشه هغوی وایي چې یاره بس دا کسان مونږ معاف کړي دي. ده ویل چې نه وي ښه ده به چې هغه معاف کړي زما څه کار دی، په دې کې 2 ورځې بیان ور مې پې واړولې چې 2-3 ورځې پې نو بیا دې لاړو د هلک پلار سره بیا چې کوم دی سیسټم ټیک کړو، او بیا چې کوم دی ما ته وګوره سړی راته په والو کې مړ راوړلو. دا د ړومبې شپې نه بې د ریمانډ اخیستی دی. نو اصل د عدالت څه ثبوت دا کم حل چې ورسره کړی مونږ خو لیدل، خلکو مو لیدل. نو دا یو مجرم قضا هغه رستنې فیصلې دي که نه، که مجرمي که هر سي، نو دغه شان په کار وي؟ نه نه نه، دا ولې ده خو دا ظلم وکړو که نه، دا حکومت ولې نه ویني چې تا ته اجازت نشي چې ته دته دونه والو چې دا سړی ته ما ته تشدد ولا دونه دغه کې چې ته دونه سړی خراب کړې که نه، دې اجازت دته نشته دی. او ځکه چې دا به دی ړومبنۍ به بوځي عدالت نه پې دغه رالي پرچه راخلي، هغې نه پس به بیا دله ریمانډ ورکوي. ده سره نه ده د ړومبۍ ورځې نه دي والي دي، دلته نه شپې 3 بجې ویډل او بس په نوکان او په دغه مړه بس هلکه ظالمه ده څه ظلم کړو چې تا دونه مخې سره یو قسم نه چې کوم دی هغه بس اخري دا و چې ماری کې ورته پړی مچولو. تاسو به ویډیو کې کتلي، او 5-8 بچي ترې نه واړ پاتې شو. ټول تعلیمونه کوي او بس د هغې تعلیمونو سلسلې د ماشومانو عمرونه به څومره چې کوم دی نو به داسې ده چې ما ته وګوره 15 کاله 18 کاله نه داسې را شروع شوي دي بس. او لکه ستاسو وایي چې ده به رکشم چلوله، څوکیداري به هم کوله، محنت نو په دې دومره دغه کې به ده دا څنګه؟ نو داسې وه چې ده به خپله ګزاره کوله، خپل څادر سره به یې غځولې، او بل زمینداري به یې ورسره لږه ډېره کوله که نه. نو بس غریب دغه سیکنډ ټایم به چې کوم رکشه چلوله، د ورځې به ډپټي کوله. بلکې ما ته وګوره چې هغه غریب به ډېر محنت کولو، دا بچي په هغه په دې باندې رالوی کړي، او بچي له خیره سره ښه تعلیمونه کوي، لکه بس خواران خپل وس مطابق که نه. پرایویټ یې په اوسه پورې ویل، بیا سرکاري ته شول، اوس به دا څو ماشومان پاتې چې دوی باندې پرایویټ، نو بس هغې والا سلسله ختمه کړه. دوی به اوس څه کوي؟ اوس خو ایس ایچ او پولیس دا وایي چې د ایس ایچ او خلاف مقدمه هم درج شوه، د 302 معطل هم کړی شو. نو مخکې به ستاسو څه مطالبه ده؟ نو مونږ معطل نه منو که نه، مونږ دا وایو چې ډېر مکمل ختم شي، ته تر 302 پر ډېر مکمل بس جیل کې دن نشي، بس خبره دې ختم شي. دی مونږ معطل خو داسې څه حده پورې بیا به چې معطل دې ته وایي چې تفتیش بیا کوي که نه، ریکویري بیا کوي، انکوایري بیا کوي که نه. نو انکوایري خو دا مطلب نه چې زه تا ته یم چې تا زما سړی ژوندی دی بوتلو مړ دی راکړو، خو ته زما قاتل شو که نه، زه دې په بل چا باندې ګوته کېږم. رفیق خان تا بوتلو، تا سړی مړ کړو، سړی راته مړ راولېږه، ته زما قاتل شو. که ته زما ښه ظلم ته انکوایري کې یا دغه کې که نه، دا خو د سره مونږ نه منو که نه. او دې دې مکمل 302 دغه دې په ده باندې وشي، او دې دې بس قید شي، او دا مونږ نه منو. زمونږ تر وزیر اعلی صاحبه پورې او حاجي غلام علي صاحبه پورې، او داسې چې کوم دی تر زبیر علي صاحبه پورې
او وزیر مړه ټولو مشرانو ته زموږ د آواز ورسي چې ډېر د دې سړي غم وکړي. د دې نه مخکې دې په دې ګلبهار باندې و، ګلبهار کې هم دغسې څه واردات وکړ. بیا د هلته نه دغه شو په میچني ګیټ باندې تاسو اج اخبار وګورئ د ده دویم ځل دی چې دې داسې کیسې کوي. نو دا ولې اخر زموږ حکومت دته دونه څه نه وایي. نو که دا ماته وګوره لکه زموږ سیچویشن خو دا خو زموږ لکه یو قسم له څوکیدار یو دغه دی، دته خو دونه دغه نشته که نه احتیاج. ته ماته وویل سړی راوله بېګناه ته دا قتل کوه مړ کوې او وجې که نه وژنې، دته خو دې شي اجازت نشته دی. او بل د میچني ګیټ ټوله تاڼه چې کوم دی ماته ټول بد اخلاقه دي، یو هم پکې اخلاقي سړی نشته. که څوکیدار دی لا او که دغه دی لا لکه موږ ته به یې ناستې ته به یې هم نه پرېږدو پیشاوي بهر شي. نو یاره نو زموږ سړی دی هم ګیر کړی ناستې ته هم نه پرېږدو. اخر ولې موږ دونه ظلم کړی دی. صحیح. کتونکو تاسو د دې خبرې واورېدې هر څه چې وشو لکه د دغه قسمه پولیس اهلکارانو د وجې د خیبر پښتونخوا چې کوم پولیس دي د هغې په قربانۍ باندې هم ګوته اوچتېږي او بیا په دې کې ښه خلک هم شته بد هم شته. نو د هغه ښه خلکو کردار هم خرابېدی شي او یقینا چې دوی سره به انصاف کیږي، د دې خاندان ته به حکومت انصاف ورکوي او عدالت به هم انصاف کوي. مننه.